یو سړی دی په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي، د اودس کولو طریقه نه پیژني، په منځ به ولاړي. دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې منځ تم کله کله راځي خپه نشي که ناستی چرته خپه کېږي نه، او که خپه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په منځ یې نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو. نو هلته یې وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جی وړه سینجا مې ایره شوې وه، سینجا. نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا تی استنجا هیره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي، دومره نه پوهېږي. که لوی اودس ماته دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی، کلک اودس ماته دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم کلان دې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي او دسو کې او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبر خلاصه شو. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، او که اتفاقي داسې کار اوس ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلق دي، نیر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه چې کولی نو بس مخ لاس ووینځه مونځ وکړه. د تشي متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی دی. نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، منځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت دی ملک او دی قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمه کولو ضرورت دی. و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. قدوری یا کنز یا نور الیزا لولول چی دی هغه د پاره فل علم پکار دی. یو سړی کمپلیٹ عالم نہیں نور الیزا نشی پڑھاولی، نہ قدری پڑھاولی شي، نہ کنز پڑھاولی شي، چې کمپلیٹ عالم نہیں. ترجمہ د اردو ترجمه والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق بدر تناستی او پاس تلاوتو کا اولان دي د اردو ترجمه وایا، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو آسان کار دی. ګرانه دا ده چې الحمد نواله تر ولدوالین پورې دا ټول قرآن چې دی دا اجمالی طور په دې الحمدو کې پروت دی، یعنی د الحمدو تفسیر دی ټول قرآن، او بیا د ټول قرآن تفسیر دی حدیث، او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دی علم فقہ. ما خو درته عرض کو دا ذوقي شی دی. اوس زه تانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت دی په الحمدو کې، نو الحمدللہ رب العالمین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا،
اهدنا الصراط المستقیم د دې تفسیر په مخ کې قران کې وخایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د دې تفسیر په مخ کې قران کې وخایا، بیا به پته لګي. خیال هم راخی. نو عرض میں داو چې مونږه هغه شی نه محسوس کوو چې د کوم شي قوم ته ضرورت دی. مونږ خپل ډنګاوي جوړو، نامې کوو، نمود کوو. دام ایمان نه چې د قوم ته به خیر ورسي. دا زمونږ ایمان نه دی. واحد ډله په دې ملک کې بلکې په ټولي دنیا کې دا تبلیغی جماعت والا دي چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي. زمونږ نه، د دوی ایمان دا دی. طرز و طریقه دا ده، د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت تراشي او دا ښه مسلمان شي. واحد ډله. مونږ ټول کو تکمار یو. نو عرض میں داو چې دا ذوقي سیزونه دي. ذوقي شی سکلو سره تعلق لري. زه ستاسو ټولو ته ما چالکه ګوړه ده، ګوړه یاره نو داسې خوږ شی دی او چې خوله کې واچې ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسې وخورې هضمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه، په عمر کې. نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 غنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم، تاسو به پې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه، زه تا ته یم ګوړه خوږ شی دی، ته وایې څنګه خوږ شی دی؟ همدا واله. خو چې خولې ته یې کې فوراً به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته وایي. یو ړوند سړي ته سړی راغی، وی چې جی راځه زمونږ کور کې ختم دی. نو هغه حافظ ورته وایي چې سم پخ کړي. وی جی کیر. وی کیر سی او ساړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر. او بیا مولاله سو کیرونه میرونه نه راوړي. یو مولاله چا د مستو کټوای راوړه، چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورته ویل چې جنایت ته خو چېرې وظیفه م نه ورکوئ، دا نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه؟ ویل استاذ دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې ویل چې مې تو یوه مولاله یې اوسه. مولا به هم ساناړي غوندې و، هغه کټوای راواغسته، په دا ځمکه یې راوویشته. چې ماته یې کړه نو جینۍ په جړا شوه. ویل ولې جاړې؟ خو ما یا خوړلې او یا توی کړې، نو جاړې ولې؟ ویل مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم. وی چې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې، اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړه. پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای ایښې وه، نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته، ما کټوای کې دی. نو مولاله څوک کیر میر؟ تاسو وایئ مولیان حق نه وایي. مولا به څنګه حق وایي؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کې کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ، خدای مو بخ.
یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خوله ته جنت غواړي، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مو بخا ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې ده طالب مې راوغختو مال دې خورا شالکه چا صدر کړي کنه چا ټوکرای کې ملاس کو نو دو وظیفې پکې وي او دواړه ما خیال دی چې د درې ورځو سړې وي کا ترکاری وګورئ نو زه تاسو ته څه ووایم هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین وایي نو خدای وایي د هغه سړي په خوله مانه جنت غواړي چې کوم سړی له دې بیګانه سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې دا ستا د ملک تربیه او بیا ټیسمار خانی دې څومره ده نخرې دې څومره دي په جماعت کې دې روب څومره ده زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یا راخونو په دویم ورځ بیا کې نمونځ شوی مازیګر په دریم ورځ چې راغی کنه ویل منځ شو وشو هلکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جماعت کې ګړی لګېدلې څه دپاره ده په دې ټیم به منځ کېږي ټیک ویل قد قامت الصلاه نه چې څه نور الفاظ یې یاره اوچت مې کو د دې ځمکې مې وویشتو او بیا مې اوچت کو د جومات د کړکۍ نه مې بار لړه کو ورپسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو 3 ټوپه ورته ووال مال چې تر څو زه دې جومات کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به در کې وشلو تر مرګه پورې بیا زما جومات ته رانغی ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کي وځه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلی جمع نه ودرېږي چې خان نه راغلی جمع نه ودرېږي چې بامبړ صاحب نه راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته ته پوه شې په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه کنه نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړی دی بیا پادری مالګې دی وړي نو هغه پنډوکې مولا ترخکې نیولې او په قبر تبارک اللذین وی ستا مصله د مړي هغه هم په ترخکې نیولې او په قبر تلاوت هم کوي د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمې پیسې خپل جیب کې پرېږدي او نیمې خلکو له ورکړي قسم په خدای دې دا د اورېدو نه ویم د لیدو ویم په دې دوو ګوتو به یې غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوو ګوتو او پیسې به یې نیمې په جیب کې توی کړې او نیمې به یې داسې راوویستې نو طالبانو له به یې چرته انانه ورکړه او چې لږ داسې اناړي غوندې ملا به هغه له به 2-3 روپۍ ورکړي چې شور وانه چوي